څنګه چې زمنګ پیغمبر اعلی، زمنګ پیغمبر بالا، زمنګ پیغمبر په پیغمبرانو کې سردار، زمنګ پیغمبر مرتبه د ټول انسانیت د مخلوق نه اعلی، دغه شان رب کائنات چې نبی علیہ السلام سره د کوم سیز نسبت کړي دي او د کوم شي نسبت هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دی، هغه ټول نسبتونو والا زینم اعلی. څنګه چې نبی اعلی نو نبی علیہ السلام چې کوم په خار کې راغلی دی هغه خار د ټولو خارونو سردار او اعلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلی نو نبی علیہ السلام باندې چې کوم کتاب نازل شوی دی هغه کتاب هم د ټولو کتابونو نه اعلی او سردار. دا شان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره چې کوم بیبیانو تعلق دی ازواج مطهرات، نبی علیہ السلام اعلی نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیان هم د ټولو پیغمبرانو د بیبیانو نه اعلی. څنګه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا ټول شیزونو تعلق دی دا ټول اعلی، نو څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د صحابه او د شاګردانو تعلق دی، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د صحابه او تعلق دی، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل خواږه ملګری دي صحابه کرام په نوم باندې. نو په ټوله دنیا کې د ټولو پیغمبرانو د ملګرو نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرګري اعلی. هر څه نسبت چې نبی علیہ السلام سره راشي هغه اعلی کی. بیا څنګه چې د ټولو پیغمبرانو متبعینو اغي هم اعلی خلقو، خود نبی علیہ السلام ته ډیر اعلی، بیا د هر چا متبعینو کې درجات وی، د هر چا متبعینو کې درجات وی، لکه هر یو سیس کې درجه ده. زمونږ ټول بچی موږ ته برابر نه وي، زمونږ ټول رونه موږ ته برابر نه وي، بعضې سیزونو کې به برابر ساتي لکه د حقوقو اعتبار سره، خو د درجې او د مینې اعتبار سره د دنیا ټول سیزونه برابر نه دي او نه پکې برابري ضروری ده. ځکه مینه بے اختیار سیز دی، محبت بے اختیار سیز دی، درجه بیل شی دی، درجه په صفاتو ملاویږي، درجه په کوالټي باندې ملاویږي. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ټول د اسمان ستوري، اولئک هم المفلحون، ټول پټول صحابه کامیاب، اولئک هم الراشدون، ټول پټول سمې لار ته رسیدلی، اولئک هم المهتدون، ټول د هدایت په اعلی مینار باندې ولاړ خلق، دا ټول اولئک هم المتقون، او ټول صحابه کرام د تقوا په اعلی معیار باندې قائم وو. داسې اعلی معیار چې د اغینه علاوه او د اغینه غټ معیار شته نه دی. د دنیا ټول خلق دې تګودو کې دي، دی کوشش او خواري کې دي چې زمنګ نه الله راضي شي او موږ ته پته ولګيږي چې زمنګ نه الله راضي دی. د دینه غټه مرتبه دنیا کې نشتا. ورضوان من الله اکبر، د ټولو نه لوی سیز په اسلام کې او په دنیا کې او اکثر دنیا مسلمانان کافران هم دا غواړي چې د ټولو نه لوی شی د الله رضامندي ده. هندوان هم دا غواړي، سیکان هم دا غواړي. کم خلک چې الله مني هغه ټول کوشش کوي چې موږ ته د الله رضا ملو شي. دی کې امریکای والا هم کوشش کوي، عیسایان، یهودیان، اسرائیل هم کوشش کوي، اگر چې د هغوی طریقې کار خراب دی خو مقصد دا د ټولو شته چې زمونږ نه الله راضي شي. ولی ورضوان من الله اکبر، ځکه د الله رضا د ټولو نه لوی شی دی. نو راشه او بیا هر سړی دا غواړي چې که دنیا کې ما ته پته ولګېده چې ما نه زما رب راضي دی، کله ناکله هسې خوش آیین خوب وویني، وایي چې جنت مې لیدلی دی او نبي علیه السلام مې لیدلی دی، چې ما پلاني صحابي لیدلی دی، چې زما پلاني ولی سره ملاقات شوی دی. د انسان د خوشحالۍ حد نه معلوم چې هر زه داسې ګناهګار سړی او فلاني ولی سره زما خوب کې ملاقات وشو، نو امید دی چې زه به په سمه لار باندې روان یم. چې کم انسان مسلمان په خوب باندې دومره خوشحالیږي، اندازه ولګوه چې کم رب کائنات په خپل عظیم کتاب کې په دنیا کې د خپل حبیب پیغمبر په ژبه باندې د کومو صحابو پاره کې ویل دي چې رضی الله عنهم ورضوا عنه، چې د دې صحابو نظر عظیم نو د هغوی د خوشحالۍ او د کامیابۍ بس مقام وي. سبحان الله. چې موږ تاسو هسې خوب کې یو سیزو کو صحابي وګورو څومره خوشاله یو،
نو سوچ کوا چې کوم صحابي باره کې الله په خپل محکم کتاب کې په خپل تصدیق شده کتاب کې په خپل هغه کتاب کې چې الله ورته خپل جبه ویلې ده چې دا زما خبرې دي او پاغې کې دا سرټیفیکیټ او دا ایوارډ ورکړی دی نو هغه په دنیا کې ورکړی شوی دی د یو پیغمبر امتی لنه دی ورکړی شوی اگر چې نور پیغمبران هم الله ته ډیر محبوب وو د هغوی بعض متبعین هم الله ته ډیر زیات محبوب وو دا ایوارډ دا اعزاز چې ورکړی شوی دا د محمد رسول الله امت کې صحابو ته ورکړی شوی دی بیا د نبی اسلام امتیان هم زیات دي موږ هم د نبی علیه السلام امتیانو په دې وخت کې هم ډېر اولیاء موجود دي د صحابو نه پس هم ډېر ولیان موجودو داسې اولیاء شته چې د صحابو نه هم عمل زیات کړی دی عمل اعتبار سره ځکه عمر یې زیاتو او سهولیات زیاتو لکه دا موږ چې څومره حجونه کړي دي صحابه کرام په مدینه کې او په مکه کې موجود هم دومره حجونه نه کړي حجونه دومره نه کړي دا موږ چې څومره کړي دا عمرې چې موږ څومره کوو دا منځونه چې موږ څومره کوو صحابه اکثر کم کړي دي ځکه هغوی د دین نور ډېر کارونه کړي دي خو بیا هم د دنیا یو سړی هم داسې نشي ویلی چې مانه الله راضي دی او که وایي نو هسې به وایي نو هسې دې وایي چې مانه الله راضي دی واحد صحابه کرام دي چې هغوی دا دعوه کولی شوه چې موږ نه الله راضي دي ځکه دا د الله خبره ده چې الله وایي زه د دوی نه راضي ما بیا عزتمندو مرتبی وي نو په دې صحابو کې هم الله مرتبی جوړی کړي الله وی ما پیغمبرانو کې مرتبی جوړ کړي تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات الله وی دا د پیغمبرانو هم یو ګروپ تیر شوی دی یو لوی جماعت تیر شوی دی خو دې کې بعضې د بعضو نه ما درجې پکې ورکړي وی بعضو سره ما خبرې کړي دي وکلم الله موسی تکلیما موسی علیه السلام سره ما مثلا خبرې کړي نو دغه شان عزتمندو د نبی علیه السلام چې کوم امتیان دي هغه هم ټول په ټول برابر نه دي یو اولین والاولین السابقون السابقون الله قرآن کې وایي دا نبی السلام سره چې کوم نږدې خلق دي وایي مړه هغه خو بیل خلق دي نو السابقون السابقون هغه مخکینی خو مخکینی دي که نه یو سړی چې ډېر دغه شي که نه څوک ورته چې ډېر بره ورسېږي ډېر ترقي وکړي چې څوک د هغه نوم سي پرېږده مړه بس هغه څه دی بس هغه خو رسېدلی سړی دی نو د هغه مثال موږ له سله راکې یو سړي ته ته ووایې که نه چې د پلاني په شان شه مړه فلانکې خو فلانکې دی که نه نو الله رب العزت قرآن پاک کې څه وایي موږ تاسو ته وایي چې د نبي اسلام ټول امتیان دي خو السابقون السابقون هغه مخکیني خلق خو مخکیني دي نو دا څومره بهترین انداز دی الله همدغه زمونږ په ژبه کې موږ سره زمونږ په طریقې چې موږ پې پوهېږو هغه طریقې سره السابقون السابقون مړه هغه مخکیني خلق خو مخکیني دي نو هغوی ته څوک رسېږي نو سوچ کوئ عزتمندو چې الله په دې انداز کې صحابه قرآن کې یاد کړي او د ټولو نه لوی ایوارډ یې ورکړی بیا په دې کې بعضې کسان داسې دي چې هغوی ته د جنت خوشخبري په دنیا کې ورکړی شوې ده یو خو د رضا ده یو د رضا نه پس هغه یقیني خبره چې د جنت ټیکټ هغه هم لس صحابه کرامو ته ورکړی شوی دی عشره مبشره عشره لس هغه صحابه چې بشارت ورکړی شوی هغوی ته د جنت بیا په دې کې د هغوی امام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی په دې میاشت کې د هغه وفات شوی دی مختلفو منبرونو باندې او مختلفو جلسو کې مختلفو پروګرامونو کې نن او په دې میاشت کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بعضو ځایونو کې ورځ مانځلی کېږي بعض د هغوی سیرت او صورت بیانوي اولې به نه بیانېږي چې نبی علیه السلام او د انبیاو نه بعد په دنیا کې د ټول اولیاو سردار ابوبکر صدیق د ټول ائمه سردار ابوبکر صدیق د ټول مفسرین کرام سردار ابوبکر صدیق د ټول صالحین کرام سردار ابوبکر صدیق د ټولو فقهاو سردار ابوبکر صدیق د ټولو قاریانو سردار ابوبکر صدیق او د ټولو سردار به ولې نه ځکه چې سردار دو جهان دله سرداری ورکړې ده سرداری وایم د اعظم سردار دی نو دغه صحابي یادېږي عزتمندو نو د ټولو نه لوی صحابي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ
اولی تاسو ګورئ په دین کې چې کوم مشهور اعمال دي هغه ټول اعمالو سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تعلق دی. چې کوم فرایض دي، مونځ فرض دی، حج فرض دی، زکات فرض دی، او د دریوانو فرضونو سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د سره نسبت دی. څنګه نسبت دی؟ مونځ د ټول ایمان نه بعد، مونځ د ټول نه اعلی عمل، به په مونځ گزارو کې د ټول نه لوی درجه د امام ده، لوی درجه ده امام ده. به په امامانو کې د ټول نه لوی درجه د امام الانبیاء د سردار دو جهان ده. او بیا د هغه انسان ده چې امام الانبیاء کم انسان په خپل ژوند کې په خپل مسله باندې او درولې دی، هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. سبحان الله. یو صحابي نبی اسلام په خپل نه دی او درولې. ابوبکر صدیق هغه صحابي دی چې په خپل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسله ولر